بالکل صحیح خبره ده. دا موږ په دعوه ویلای سو که پښتون قام د خیبر د غره نیولې وزیرستان، مومند، اپریدی، شلمانی، تورغترکی زموږ دا وطن که پښتانه د فرنګي سره کاڼي پر کاڼي بدي وی کړی، کاڼي پر کاڼي جنګ نه یې ورسره کړی، هېچا پاکستان نشو جوړولی. پاکستان د پښتانه په توره جوړ دی، د پښتانه په توره به پاتېږي. څنګه پاکستان؟ داسې پاکستان نه چې د ځینو سړو خرو پاکستان، داسې پاکستان نه چې په هغه کې به د غریب سړي دپاره ډوډۍ نه وي، داسې پاکستان نه چې د غریب سړي دپاره پکې روزګار نه وي. عزیزانو، قرآن کریم دا وایي، د قرآن کریم حکم دی چې ښه مسلمان، ښه انسان، ښه بنده هغه دی چې د ظالم باچا ته ودرېدی، د کلي و ظالم ملک ته ودرېدی، د علاقې و ظالم حکمران ته ودرېدی. پښتونخوا ملي پارټۍ کارکنان به د ځانه بالکل داسې بهادر کارکنان جوړوي چې د دوی له نامه پکار ده چې د هر کلي ظالم، د هر کور ظالم، د هر ښار ظالم په کور کې پره پختی چې پښتونخوا ملي پارټۍ په دې وطن کې ظلم نه پرېږدي. موږ د چا سره بدي نه لرو، موږ د چا سره بد نه کوو، نه چاته د مور خور ښکنځا کوو، نه چاته بده وینا کوو. پښتونخوا وطن پاکستان نن 23 مارچ دی، 23 مارچ باندې پاکستان 22 توپونه خلاصوي. لیکن خبره دا ده په توپو پاکستان نه جوړیږي، پاکستان به د ولس په همت جوړیږي. پاکستان به هلته پاکستان وي چې هلته ظلم نه وي، هلته ناروا نه وي، هلته جبر نه وي، هلته د غریب سړي د ډوډۍ بندوبست وي، هلته د غریب سړي د تعلیم بندوبست وي. موږ پښتانه د چا څه خیرات نه غواړو، موږ پښتانه د چا څه خیرات نه غواړو. خدای دې د هر چا وطن جنت کې درته مبارک سه. موږ پنجابي ته وایو، سندي ته وایو، بلوچ ته وایو، سرایکي ته وایو، د چترال عزیزان چې کوم دي، چترالیانو، کوهستانیانو، ټولو انسانانو ته وایو چې مهرباني وکړئ، راسئ ټول خلک لاس وله ورکړو. پاکستان په موجوده بحران کې، پاکستان بحرانونه آسماني نه دي، د پاکستان بحرانونه زموږ د وجې دي، زموږ بدکاریو، زموږ بدکرداریو، زموږ رشوتخوریو، زموږ ظلمونو، زموږ نارواو پاکستان په دې حال ته رسولی دی. نن پاکستان طیارې جوړوي، نن پاکستان ټینکونه جوړوي، نن پاکستان د دنیا جهان شیان جوړوي، لیکن ګزاره یې په فقر ده، ګزاره یې په دې په فقر ده چې هیڅوک پاکستان د ځان نه بولي. هر څوک یې کلمې کاږي، هر څوک یې کلمې کاږي، هر وزیر. زه پر چا خبره نه کوم، په دې اختر به ګزاره وکړم، سرفراز ته وایم چې په دې اختر به دې پرېږدم، که ژوندی وم په لوی اختر کې ستا حالم وایم. ستا حالم مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ، رحم وکړئ پر دې عمل. دا په تېره الیکشن اوس عزیزانو ملګري ګرد ناست، سم الیکشن لکه سړی شي پسونه خرڅوي، غواوې خرڅوي، میږې خرڅوي، غواوې خرڅوي، غوايب خرڅوي، سمه منډۍ لګېدلې وه. ووټونه پارلمنټ د خلک په پیسو تلل، دا دله کې نه معلومېدی چې ته ښه سړی یې که بد سړی یې. په 10 کروړه، په 20 کروړه، په 25 کروړه، تر 50 کروړو پورې پیسې خلکو څخه اخیستل کېدې، داسې ملي سیټان یې ورکول. نو ته چې د یو سړي څه 50 لکه روپۍ واخلې، 50 کروړه، 10 کروړه، هغه یې خواره کوي د خدای له غږ یا یې سور غل. نو به دی بیا څه کوي؟ دغه 10 کروړه به دی د پاکستان د کلمو سره کاږي. نن پاکستان که څوک خوابدۍ کې نه بدی، په پاکستان کې ایماندار سړی په دوربین پیدا کوي، زوی په دوربین نه پیدا کېږي. په پاکستان کې هر څه د خرڅلاو دي،
هر څه خرڅوي خلک داسې خلک چې وطن خرڅوي هغه وطن نشي ساتلی وطن به ښاغلي ظلمي ساتي وطن به هغه خلک ساتي چې د وطن سره مینه لري دا پاکستان د پاکستان دا حکمرانان په شنه زور یې پر تیر الیکشن کې په شنه زور د پاکستان عدالت د پاکستان پوج د پاکستان پولیس د پاکستان ټولې ادارې ودرېدې چې وچ کلک به د عمران خان موږ اقتدار ته نه پرېږدو د پاکستان سپریم کورټ د پارټۍ څخه الیکشن سمبل واخیستی دا به نه کوي پلانی کار یې وکړي دغه یې وکړي بیرته همتګري خلک دي د عمران خان ځوانان د پنجاب د سند همت یې وکړي پر 200 نښانه الیکشن وکړي او د دوی هغه ټول بلایو بتر یې پر دې بله خوا راواړوه نن په پاکستان کې عزیزانو سم بخښنه غواړم د غلو حکومت دی سم د غلو حکومت دی دا حکومت نه چلیږي بحراني حالت دی زموږ شاوخوا جنګونه دي شاوخوا پر ایران کې ته اندازه لګوه ګرد خلک دعوه کوي وایي موږ مسلمانان یو ګرد خلک دعوه کوي وایي موږ خدای رسول منو ګرد خلک دعوه کوي چې موږ پر خدای پر رسول پر حق سر ورکوو پر ایران باندې نه حقه بې څه کسوره بې څه تاوانه امریکا او اسرائیل راوغورځېدل سور وورې د روژې په میاشت کې پر بل په ګرد اسلام کې یاره ته یې دواړه سره وکړي ښکنځا ما په خوله کې بده نه ایسي د ګرد اسلام کې یوه ډله د ایران حمایت نه وکړه یوه د اوس د ایران حمایت نه وکړه سوای د افغانستان حکومت د طالبان څنګه مسلمانان یاست څنګه اسلام دی ستاسو په وطن کې ستاسو په څنګ کې یو مسلمان ملک چې د هغه سره مذاکرات روان وو مجلس روان وو او د مذاکراتو ملک دا وایي چې ایران د امریکې سره زموږ په درېیمت دا ومنله چې ته ایټم بم جوړې ایټم بم چې د کوم شي څخه جوړېږي ایران دا ومنله ول دا به زه پر صفر ودروم پر هغه سربیره یې نه پرېښود دا سمندرونه لوی لوی جهازونه را روان وو لوی لوی بیړۍ را روانې وې عزیزانو تاسو شناخته یاست تاسو ولد یاست د تېرو 3 کالو څخه موږ دغه نارې ویل چې و پښتانه ډېر لوی جنګونه را روان دي و پښتانه ځان بیداره کوي ډېر لوی جنګونه را روان دي تیاري وکړئ پښتانه وایي د جنګ په ورځ آس پرې نه څربېږي زموږ خبره چا نه منله نن سرې لمبې دي روژه څنګه تېره سو په ایران کې څو انسانان مشران خلک ته اندازه لګوه د دنیا بدماشي و دې هلته ودرېدله د امریکې رنګه جمهوري ملک زورور صدر وایي زه به د ایران پلانی علم دین وژنم زه به د ایران پلانی مشر وژنم زه به د ایران پلانی پوځي وژنم دا لنډري خوراک پر پخوا به زه یو ځای لیدلی د ایران خلکو همت کړی دی خدای دې ملګری سي خدای دې مل سي نور څوک یې ملګري کوي که نه کوي د پښتونخوا ملیان پارټي کارکنان پر پلار دې هم نالت سي پر مور هم کې د ایران حمایت نه کوه سم په نرم ورسره ولاړ یو څه یې کړي دي نن زموږ خلک لګیا دي چې په ورځ ته خبرې کوي موږ پاکستان جوړول غواړو تاریخ تحفظ آئین پاکستان موږ دې دپاره نه دی جوړ کړی چې موږ چاته مور پلار یاد کړو موږ چاته ښکنځل وکړو موږ دې دپاره جوړ کړی دی زه په ډېره ایمانداري وایم په دې بحراني حالت کې دا موجوده حکومت دا پاکستان نشي چلولی دا پاکستان نشي چلولی د هغې دپاره ضروري ده چې د پاکستان ټولې جمهوري پارټیانې پر کم سے کم نکاتو اتفاق سره وي مطلب دا نکته چې دلته به پارلیمنت د طاقت سرچینه وي مطلب دا نکته چې عدالت به په خپل چوکاټ کې آزاد وي مطلب دا نکته چې فوج به په خپل چوکاټ کې او د ووټ په قدر یې الیکشن به کېږي د دې دپاره ضروري دا ده پښتونخوا ملیان پارټۍ دا تجویز کوي په دې بحراني حالت کې دا د ایران جنګ پر دا ځای نه پاتېږي
قرار کردار دا لمبې ور په وار ډېرېږي. د دې دپاره ضروري ده چې پاکستان کې ټولې پارټیانې سره کښېني، یو قومي حکومت جوړ کړي. یو قومي حکومت جوړ کړي، د یوه کال دپاره یې جوړوي که د 2 کال دپاره جوړوي. دا قومي حکومت بیا یو ښه الیکشن کمیشن وټاکي، الیکشن کمیشنر وټاکي، او د ګرد جهان په ضمانت یو داسې الیکشن اعلان سي، هر سړی ووټ واچوي چې هر چا وګټله هغه په پاکستان کې حکمراني وکړي. د دې لپاره پاکستان 23 مارچ موږ ذکر وکړئ. پاکستان به هله پاکستان کېږي چې باچهي د سره څه تر پایه ولس ته ورسېږي، چې د خلکو د ډوډۍ بندوبست وسي، د خلکو د روزګار بندوبست وسي، د خلکو د عزت خوندي سي. هغه یو جمهوري حکومت کولی سي. زه خواست کوم، مولانا فضل الرحمن ته خواست کوم، زه پیپل پارټۍ ته خواست کوم، جماعت اسلامي ته خواست کوم، ټولو سیاسي پارټیانو ته خواست کوم چې راسئ عزیزانو، پر 3 نقطو سره متفق شو، بیا به په ګډه پوځیانو ته کښېني چې کاکو دا کار ستا نه دی، دا کار ستا نه دی، ورڅه خپلې شان نه ایله. موږ د پوځیان مخالف نه یو، موږ د پاکستان د جاسوسي ادارې مخالف نه یو، لیکن هر سړی به خپل کار کوي. پوځ به خپل کار کوي، جاسوسي ادارې به خپل کار کوي، پولیس به خپل کار کوي، عدالت به خپل کار کوي. پاکستان د 25 کروڑو بهادرو انسانانو زورور ملک دی. نن هم دلته خلک ناست یاست، نن هم دوبۍ، سعودي عرب، کویت، دا سره ګرمۍ، دا سره ریګونه د عزیزانو د پاکستاني محنتکشو په لاسو جوړ. نو چې د پنجاب خوارکش، د سند خوارکش، د پښتونخوا خوارکش د سعودي په ګرمۍ کې اډې جوړولی سي، د سعودي په ګرمۍ کې سړکان جوړولی سي، یونیورسټیانې جوړولی سي، چې توان ورکړي په خپل وطن کې به جنت جوړ. توان به هله راځي. عزیزانو، دلته ملګرو په تقریرو کې وویل دنیا ډېره ظالمه ده. ستا وطن که افغان وطن دی که پاکستان دی، عزیزانو ستا وطن د دنیا د ټولو نعمتونو ډک دی. نوم یې واخله. په سوره رحمان کې الله پاک و انسانانو ته خپل نعمتونه بیانوي. دغه ټول نعمتونه په پاکستان او په افغانستان کې شته. بیا موږ ولې فکر لټ یو؟ بیا موږ ولې فکران یو؟ بیا موږ ولې په وچې ډوډۍ نه یې ماړه؟ وجه دا ده عزیزانو چې زموږ پر خزانو باندې ښاماران ناست دي، زموږ پر خزانو باندې ظالمان ناست دي. موږ ته دروغ وایي. عالم جاهل نایل جاهل ملا وایي چې دا ستا لوږه دا د خدای د طرفه ده، دا دروغ دی. الله پاک په قرآن کریم کې وایي چې زه د هر ساکاشه د رزق پوروړی یم. هر ساکاش کې میږه هم راځي، ملخ هم راځي، سپی هم راځي، لیوه هم راځي. عزیزانو، نن په پاکستان کې پښتون په لوږه اخته دی، غریب پنجابی په لوږه اخته دی، سندی په لوږه اخته دی، کشنګر په لوږه اخته دی. بده ورځ ده، ګرد د ټي بي مریضان دي. وجه یې دا ده چې پر خزانو غلط خلک ناست دي. دغه ماران، دا ښاماران، دا زما زامون سړي خواره، دا مردار خواره، دا رشوت خواره. عزیزانو، دا به د قرآن موږ د خدای سره وعده کوو، دا به موږ قرآن سره کوو، وعده به سره کوو. سهیل یې هم اوري، تحریک انصاف یې هم اوري، تحریک تحفظ عین پاکستان یې هم اوري. موږ به دا هوډ کوو، دا کول به کوو، لاس به وله ورکوو. دا ښاماران به که پر خواست ولاړېدل، که په زاغي ولاړېدل، که په مرداباد زنداباد ولاړېدل، که په الله اکبر ولاړېدل، که دا ګردې ودرېدې په شنه ټوټې ودرېدل، سم ټوټې به پسې راخو، سم ټوټې به پسې راخو. دا ښاماران به ولاړوو. دا جهاد دی، دا جهاد دی. ظالم سره مقابله تر ټولو بهترین جهاد دی. عزیزانو، د پاکستان 23 مارچ که څوک پاکستان جوړول غواړي، د پاکستان د آئین احترام وي. پاکستان د آئین کې چې څه خبرې دي، 20 28 28 دا خبرې کېږي، سم پاک آئین وي. پاکستان کې به پښتانه ته دا ویل کېږي چې الله پاک
تا ته کوم وطن درکړی دی الله پاک تا ته کومه مینه درکړې ده په دې کې چې الله پاک کوم نعمتونه دي پر هغه باندې اول حق ستا د بچي دی اوس هندي ته به ویل کېږي چې ستا ساحل ستا سمندر په دې باندې اول حق ستا دی د ګلګت خلکو ته به ویل کېږي چې په ګلګت کې الله پاک څه پیدا کړي دي اول حق ستا د بچیانو دی د هغه به بلتستان ته ویل کېږي د هغه به د پاکستان هر چا ته ویل کېږي عزیزانو بیا پاکستان د دنیا تر ټولو ښایسته ملک جوړېدی شي د دغه دپاره عزیزانو موږ تاریخ کې تحفظ آیین پاکستان جوړ کړی دی عزیزانو دا خبره موږ وار کړې ده خلک چمونه کوي خلک بېایمانۍ کوي افغانستان هېڅ ګناه نه ده کړې افغانستان چې په 1909 کې د دسمبر پر 24 روسي پوځونه په افغانستان ننوتل عزیزانو له هغې ورځې د افغانستان مرګ روان دی تر اوسه پورې امریکا او د هغې افغانستان ټوک کوي لاس کاله چې د تیمورلنګ په بربادۍ بعد افغانانو کوم څه جوړ کړي وو هغه یې ګډ تباه کړل دا جلسه دا اعلان کوي دا جلسه دا قرارداد پیښوي چې امریکا او د دې انډیوالان روس او د دا انډیوالان چې په افغانستان کې کم قتل عام کړی دی دا د افغانستان د خلکو پوروړي دي دوی به افغانستان جوړوي افغانستان به کنټرول دروي افغانستان پښتانه مجموعي طور عزیزانو د جنګ د دې برباد خلک دي نن عزیزانو دنیا په دې ته رسېدلې ده وایي تاسې حیوانان په حساب وژنئ مرغان په حساب وژنئ سپي په حساب وژنئ چغالان په حساب وژنئ عزیزانو زموږ ملا زموږ پیر زموږ سیاسي کارکون باید چې پر دې سوچ وکړي چې د حیوان مرګ په حساب دی ستا مرګ بې حسابه دی په روزګار دې پنجاب کې نه پرېږدي په سیند کې دې نه پرېږدي ستا ږیره ستا پګړۍ په تا پورې سور اور ده په مخه یې اخیستی د دې خلاف عزیزانو بل څه نشي کېدلی لاس به ونه ورکوو سره کښېنو به وشو په خپل وطن درېږو پر وطن به منډه کوو لاس به ونه ورکوو سره کښېنو به وشو په خپل وطن درېږو پر وطن به ننګه کوو موږ عزیزانو خیرات خواره نه یو موږ وایو پښتونخوا ملي پارټي بدله ویله ول څه غواړو موږ څه غواړو کور د پښتانه غواړو کور د پښتانه غواړو کور غواړو کالي غواړو خپل کام نه رسیالي غواړو موږ په جهان کې د انسان سره وروري غواړو کور غواړو کالي غواړو موږ د هر انسان سره ورورګلي غواړو زما کور به زما وي ستا کور به ستا وي بیا کوم ښه سره کول کوم ګزاره سره کوله دا رنګه نشي کېدلی عزیزانو پښتونخوا ملي پارټۍ دا زیری بالکل دې کام ته ورکوي دا ګوره عزیزانو دا دونه خلک دا په پیسو نه دي راغلي چا بخښنه غواړم چا ته یوه روپۍ نه ده ورکړې دا په خپله راغلي دا خلک چې موږ راغلي دا چې موږ د خپل خدای سره واده وو د خپل ځان سره واده وو د خپل بچانو سره واده وو چې زه به د پښتانه پر ننګه درېږم زه به د مظلوم په خلاف کې د ظالم په خلاف د مظلوم برګر یم عزیزان چې بل هېڅوک نه وي دا خلک موږ د پاکستان د ظالمانو لاس تړلی شو داسې تړلی شو لکه خلک چې لیوني تړي همت وکړو سره ملګري کېږو عزیزانو مخکې موږ دا وویل نواب صاحب ناست عزیزانو د پاکستان عدالتونه د پاکستان دغه دا زموږ مسلې نشي حل کولی موږ به یو قسم خپل حکمراني جوړوو خپل عدالتونه به جوړوو په خپلو جرګو به خپلې خبرې خلاصوو د خیبر سړی د وزیرستان سړی د مسعود سړی وزیر سړی د باجوړ سړی غلجی نورانی دا تر هر چا په جرګو ښه پوهېږي خپلې خبرې په توپک په رشوتخوري په عدالتو کې نه خلاصوو
د خپلو جرګې په ذریعه خلاصوو. عزیزانو نن د خیره سره کار روان شوی دی. سهیل راغلی د خیبره څخه، نو د خیبر زلمي خو پخوا هم تکړه خلک وو چې موږ هم ورسره ملګري شو. وزیر مسعود هم لاس وله ورکړي او پر خپلو رغو باندې اتڼونه واچوو. د خپل کام د سیالۍ نه څوک موږ بد نه کوو، جنګ نه کوو، شکنځل نه کوو. عزیزانو موږ وایو پاکستان بهترین ملک جوړېدای شي، خو هله چې دلته به حکمراني د پارلیمنټ وي. پارلیمنټ به د طاقت سرچینه وي، فوج به خپل کار کوي، عدالت به آزاد وي. بیا به انشاءالله ښه پاکستان جوړیږي، بهترین پاکستان به جوړیږي. افغانستان د افغانستان سره د پاکستان جنګ د دواړو په تاوان دی. موږ خواست کوو د اقوام متحده سکرټري جنرال دې مهرباني وکړي د پاکستان او افغانستان یا د کوم شاوخوا ملکونو دي د دې ګول میز کانفرنس راوغواړي. ګرم د افغانستان خپل شکایت بیان کړي، افغانستان په خپل شکایت بیان کړي. افغانستان ترکی کې هم راسته ته ناست تیار دی، په کویت کې هم راسته ته تیار دی. خبرې په کار د عزیزانو چې په ورورګلوي، په خپلوي، په صداقت په دې خلاص. ورونو ملګري مې سره شوري راشوري معامله سره دغه د 2-3 غنټې تېرې کړې. ستاسو ډېر شکریا ادا کوو، ډېره مننه کوو. سهیل خان د خدای راولي ډېرې ښې خبرې وکړې. عزیزانو موږ تحریک تحفظ آئین پاکستان د عمران خان د خاندان سره، د عمران خان د پارټۍ سره د کلکې ملګرۍ اعلان کړی دی چې تر څو عمران خان د جیل نه را خلاص شوی، تر څو جمهوري نظام نه جوړ شوی، پښتونخوا ملي پارټۍ د هېچا سره هېڅ قسم معاهده نه کوي. عزیزانو موږ تاسو ته دا وعده درکوو، پښتونخوا ملي پارټۍ د خوا زه زما ګرد ملګري عزیزانو موږ تاسو ته دا وعده درکوو که ستی پر حق موږ د چا سره سودا وکړه، خدای دې پسې پسې که به موږ ژوندي پرېږدي، خدای دې پسې پسې که به موږ ژوندي پرېږدي. ستی پر حق سودا نه کوو. خو عزیزانو د یوه سپاره تړو نه ولاړېږي. دغه اتفاق چې ورسره وکړو دا زموږ خوارۍ به رالنډې شي. خدای دې خیر دې پېښ کړي. زه اخري 2-3 نارې کوم، ته هم سره ستړي سواست، ما هم چپه ورته درته وګایه د مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. نعره تکبیر، په زور نعره تکبیر. جمهوری پاکستان زنده‌باد، تحریک تحفظ آئین پاکستان زنده‌باد، جمهوری افغانستان زنده‌باد، د ټول وطن د جمهوری خلکو اتحاد زنده‌باد. ډېره مننه. کور ودان خیر.